په څو قطبي نړۍ په ملټي پولر ورلد کې د پاکستان بهرنۍ تګلاره د پاکستان فارن پالیسی ملټي پولریټي هم دا وخت چې په دې کې د امریکا هغه یوازینی طاقت ځواک پاتې نه دی کله چې امریکا as a policeman of the world د سړی جګړې مابعد د خپل یو ځواک وچلو یو ورلد اورډر مینټین کړ خو په وسدي وخت کې چاینا روس او نور ریجنل پاورز د سعودي عرب ترکیه د سینور هوادونه چې هغه په دغه پاور سټرکچر کې خپل یو جلا وزن او لوی ونډه لري نو په داسې چینجینګ سيناريو کې په داسې بدلیدونکو د انټرنیشنل د سیاستونو کې په انټرنیشنل ورلد اورډر کې د پاکستان خارجه پالیسی د پاکستان بهرنۍ تګلاره چې داغه بنیاد او داغه اساس د پاکستان ملي امنیت د پاکستان ملي ګټې چې د پاکستان د فارن پالیسی مین بنیاد هم داغه دی چې هغه په د نورو هوادونو سره د پیسفل کو ایگزیسټنس د نان انټرفیرنس یا د عدم مداخله د په دې اصولونو باندې او پاکستان په دې خبره باندې په دې زیات یقین لري او ډیر ښه قوي دریځ لري چې نړیوال ستونزې دي په د خبرو اترو د لاري د نیګوشیشنز د لاري ترو پیسفل مینز چې دیغه سټلمنټس وسی د دې تنازعات او د دې ډیسپیوټس نو په دې سره ټولو ته په قتل سره په پاکستان هم دا وخت چې د دوو لوی قدرتونو د دوو میجر پاورز ترمنځ د یو سټریټیجیک بیلانسینګ یا د سټریټیجیک هیجینګ پالیسی خپل کړي چې د یو خواته پاکستان د چاینا سره د ډیفنس تجارت او د سټریټیجیک مشارکت لري بل خواته د امریکا سره هم تاریخي تجارتي او د امنیت په اړه باندې تعلقات پاتې دي خو د دې دواړو میجر پاورز ترمنځ رقابتونه د دوی راولریز د پاکستان لپاره یقینا د یو سټریټیجیک ستونزه او ننګونه جوړه کړي خو پاکستان په دې اکل باندې خپل یو متوازن خارجه پالیسی ته دوام ورکړي هم دا غرنګ کوم وګورو د ایران او د سعودي عرب ترمنځ هم پاکستان غواړي چې د ایران چې زموږ گاونډي دی شریک خپل سره لرو لده سره هم زموږ تعلقات مینټین وي ورسره د سعودي عرب سره زموږ چې کوم مذهبي تاریخي تجارتي او همدارنګه د ډیفنس برخه کې لوی او ژور تعلقات دي نو په فارن پالیسی کې یا په بهرنۍ تګلاره کې د هر یواد دغه کوشش وی چې خپل قومي ملي ګټو ته وګوري خپل نېشنل انټرست سټیسفای کړي او پاکستان هم داغه کوي هم لګیا دي